أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن منګه د نون ساکن او د تنوین سبق وایو. نون ساکن چې کله په نون باندې د فاسه وګړندې راشي نون ساکن ورته وایي، او چې کله دو زبر دو زیر او دو پیش په یو حرف باندې پاسه موجود وي نو دې ته ویل کېږي تنوین. دو زبر دو زیر دو پیش ته تنوین وایي، او په نون باندې چې کله پاسه وړاندې دی ته نون ساکن وایي. د دې قواعد او احکام به اوس موږ په دې کلاس کې شروع کوو ان شاء الله. الله تعالی په توفیق سره الله تعالی دې موږ ته د صحیح وینا سره د عمله څونه اورېدونکي چې دي هغوی ته د اورېدلو د عمل کولو او د زده کړې توفیق دې الله تعالی را نصیب کړي. نن چې موږ کوم سبق وایو نو هغه د اظهاري حلقي. اظهاري حلقي به موږ پیژنو چې اظهاري حلقي داسې شی دې ته نوم د حروف حلقي په مناسبت سره ویل کېږي، ځکه چې کله د نون ساکن یا تنوین نه وروسته حروف حلقي حمزه ها عین ح غین خ راشي نو دلته کې پوزې ته آواز نه ځي او دې عمل ته اظهاري حلقي ویل کېږي. څنګه چې تاسو زما سره په سکرین باندې نه ما تعریف تاسو مخامخ لیکلی دی، کله چې د نون ساکن او تنوین نه وروسته دا شپږ حروف یا ساتئ د مایې نه ادا کېږي. دا مخارج چې کله موږ تاسو په هغه کې موږ دا بیان کړی دی چې کله د نون ساکن او د تنوین نه وروسته حمزه ها عین ح غین خ دا شپږ حروف دي چې د نه یو حرف وروسته راشي. شپږ وانه په یو ځای باندې نه راځي چې د نون ساکن تنوین نه وروسته شپږ وانه په یو ځای موجود نه، د شپږو نه به یو حرف راځي او په دغه کې بیا پوزې آواز نه ځي. نون ساکن او نون تنوین به د خپل مخرج نه ادا کېږي او پوزې ته پکې آواز نه ځي، د عمل ته ویل کېږي اظهاري حلقي. مثال په توګه باندې تاسو زما سره نه من خوفین یو دا مثال ما تاسو ته لیکلی د نون ساکن وروسته خ راغلی ده چې حروف حلقي سره تعلق ساتي. دا من خوفین بنوایو من خوفین بوایو. انعمته د نون ساکن وروسته عین راغلی نو اظهاري حلقي وشو. دغه شان کې سمیع علیم د تنوین وروسته د پیشونو د تنوین وروسته عین راغلی نو دلته کې هم اظهاري حلقي وشو. په دې نمونه چې څونه الفاظ موږ ته په قرآن کې مخې ته راځي نو په دې کې به کې اظهاري حلقي دا زموږ د نن ورځې سبق شو. الله تعالی دې د زده کړې او عمل کولو توفیق را نصیب کړي. نن به موږ د سورې بقرې 12 رکوع په حضر باندې وایو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. یعنی د نون ساکن وروسته ها راغلی نو په دې کې اظهاري حلقي وشو. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم رسول من عند الله. د نون ساکن وروسته کې عین راغلی د حروف حلقي سره تعلق ساتي. موږ اوس دا سبق تاسو وایو نو په دې کې اظهاري حلقي کېږي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت
ببا بلا هاروت وماروت داسې بنوي ببا بلا بي بنوي بي بوي هاروت بنو هاروت موږ د ماده په سبق کې دا تاسو ویل چې دا معروف ادا کو وماروت بوي وماروت بنوي رابع دکوایو وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يعني وما يعلمان من أحد دنون ساكن نرسا همزة راغلي ده حروفي حلقي سره تعلق ساتي نو پدې کې اظهاري حلقي کیږي فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه منهما کی بیان ساکن نرسا راغلي ده حروفي حلقي سره تعلق ساتي اظهاري حلقي وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين كيني غټ مد يحتشر والحرف موجوده دا موږ تاسو په مد په سبق کې ویلو دا مد لازم کلمي مستقل او رابه باریک وای بیا را یا زری له بکنه په دې کې یای مد موجود ده من احد کی بیا من نون ساکن نو حمزه غله نو اظهار حلقي احد کی تنوین د زیرونو تنوین د بیا حمزه غله الا کی حمزه اولی سرته نو دا اظهار حلقي شو ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق دنون ساكن نرسخ خاراغلي إظهاري حلقي ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا ولو كوابلين أن همزة هم کی بیا اظهاری شبوی آ کی مدی اصلی نو کی مدی اصلی کم مدی اصلی په مده او هو مده دی پکی وتقوا کی زمو سره شره هو ویلین ده لمسو کی وای مده من عند الله کی نون ساکن نو عین ده نو اظهاری حلقی عند الله کی الله د نوم قاعده مونږ ویلی دا بدل کی باریک وای خیر د لیک مونږ وقف وکړو نو مدلین عارض شو مدلین عارض شو لکه چې د یایلین نور سمونږ را ساکن کړه لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم.